چې دغه موسی علیه السلام په دیونه کې اور ولیدو او موسی علیه السلام د اور د اغستو لپاره راغلی او اواز ورته وشو چې ستا رب یم اته پیزار وباسه اته په پاک ځای کې ولاړ. نو موسی علیه السلام ته څه پته وه چې دا الله دا شیطان هم کېدی الحاد طرف ته راځو ملحدان اعتراض کوي د الحاد دنیا ته راځو شیطان نشي کېدی شي ځکه موسی علیه السلام کوم الله لیدو ځکه الله جل شانو څوک په دې سترګو لیدی نه شي. داسې ده مثلا دی ولاړ دی په دنیا کې الله ورته وایي زه الله یم اته خپلې کېړۍ وباسه خپل پیزار وباسه خپلې څپلۍ وباسه دا اواز خو د شیطان هم کېدی شي دا خو د جنات هم کېدی شي دا هغې مخلوق کېدی شي چې هغه په نظر نه راځي دا هغه مخلوق کېدی شي ممکنه ده. نو موسی علیه السلام ته څنګه پته ولګېده دا زما الله دی او څنګه ته په دې باندې وایي چې موسی علیه السلام د الله پیغمبر. موسی علیه السلام ته څنګه پته ولګېده دا مسله حل کړو دا اهمه ده. موسی علیه السلام ته پته دا ولګېده چې د الله جل شانو یو قدرت دی یو قدرت هغه قدرت ته بل څه نشي کېدی سوا د الله جل شانو. دې نه موسی علیه السلام ته پته ولګېده چې دا هغه ذات دی کوم ذات هغه په قبضه قدرت کې چې هر څه دي. د څه نه ورته پته ولګېده الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا الله هغه ذات دی چې په شین بوټي کې تعالی اور پیدا کوي قرآن مجید سورة یاسین کې. نو د دې پوینټ نه ورته پته ولګېده د دې نقطې نه ورته پته ولګېده موسی علیه السلام ته چې دا الله کېدی چې بل څوک هغه نشي کېدی ځکه شین بوټی دی او په هغې کې اور بلیږي عجیبه خبره